الأمة تطليقتان. دا یو مسله ده چې د طلاق د امې دو دي. دا حدیث دی طلاق الامة، دا حدیث باندې امام ترمذی دا باب ترجمه الباب د حدیث باندې ترجمه الباب هغه د حدیث باندې ویلې دی. حدثنا محمد بن يحيى النسابوري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثني مظاهر بن أسلم. دا مظاهر ابن أسلم ضعيف راوي دی. قال حدثني القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. طلاق د وینځي چې دي دو طلاق دي او عدت د دې وینځي چې دی هغه دوه حیضه دي. د حرو ښځو طلاق مغلظ درې دي، د وینځي طلاق مغلظ دوه دي او عدت د حرې ښځې درې حیضه دي او د عمې چې دی د وینځي چې دی دوه حیضه دي. نو دا حدیث مستدل زمونږ د فقه حنفي ائمه ثلاثه دا وایي چې د طلاق تعلق به د سړي پوري، نو که سړی غلامو د هغه ښځه په دوو طلاقو طلاقیږي، ښځې حرۍ که ښځې امۍ. او طلاق د حر چې دي هغه درې دی. او زمونږ فقه حنفي دا وایي چې نه، د طلاق تعلق د سړي سره نه دی بلکې د ښځې پورې تعلق لري. که ښځه حره وه، که خاوند دی غلام مو، خدا به مغلظه کیږي په دریو طلاقو سره. او که ښځه عامه وه وینځه وه، نو که خاوند دی حرمو نو دا به مغلظه کیږي په دوو طلاقو سره. نو د طلاق تعلق سړي پورې شو که د ښځې پورې شو. ائمه ثلاثه څه وایي د سړي پورې دی. او امام ابو حنیفه رحمه الله زمونږ فقه حنفي وایي د ښځې پورې دی تعلق د دې دوو او د دریو. دا حدیث ظاهرا دا دلیل دی د فقه حنفي چې طلاق د امې دوه دي، یعنې تعلق یې د امې پورې شو چې وینځه وه نو دوه طلاقو باندې مغلظه کیږي. او عدت تعلق د ښځې پورې دی، د دې عدت دوه حیضه دي. خو دا حدیث کمزوری دی انتهایی، او وجه دا ده چې په دې کې مظاهر ابن اسلم دی او دا ضعیفه دی. کوم چې ائمه ثلاثه دي د هغوی استدلال په هغه حدیث د ابن مسعود باندې دی چې دارقطني نقل کړی دی، بیهقي نقل کړی دی، او په هغې کې دا صراحت راغلی دی چې عبدالله ابن مسعود وایي الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. طلاق د سړو پورې تعلق ساتي، نو که سړی غلامو دوه طلاقه د هغې باندې ښځه مغلظه کیږي، او که سړی حرو نو په دریو طلاقو د هغه باندې. او د عدت تعلق د ښځو پورې دی. دارنګ دویم دلیل د ائمه ثلاثو هغه روایت دی چې موطا امام مالک نقل کړی دی د عبدالله ابن عمر نه. عبدالله ابن عمر وایي چې اذا طلق العبد امرأة تطلیقتین فقد حرمت علیه حرمت علیه حتى تنكح زوجا غیره حرة كانت او امة. وایي چې غلام خپله ښځه ازاده کړي، هغه حرۍ او که هغه وینځئ عمۍ،
نو دا هغه په دوو طلاقو طلاق کړه نو حرمت علیه دا ور باندې حرام شوله مغلظه شوله. نو دا روایات باندې د دوی استدلال دی د ائمه ثلاثو. نو دوی وایي د دې دوه چې د غلامي نو د هغې دوه طلاقه ښځه مغلظه کوي او چې حوري د هغې درې طلاقه ښځې لره اعتبار نشته. زمونږ فقه حنفي د دې خلاف ده. قال محمد بن يحيى وحدثنا ابو عاصم انبأنا مظاهر بهذا. د محمد ابن يحيى نسابوري آغا داسي وی چې وحدثنا ابو عاصم ما ته دا روایت کړی دی او ویلی دی انبأنا مظاهر. نو هغه ابن جریج په دې روایت د ثانی سند کې هغه اسقاط د ابن جریج راغلی دی. وفي الباب عن عبد الله بن عمر قال ابو عيسى عبد الله بن عمر روایت منګه ذکر کو چې موطا امام مالک ذکر کړی دی. قال ابو عيسى حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا الا من حديث مظاهر بن اسلم. ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث. په علم حدیث کې د دوم دا حدیث نقل له او دا کمزور دی مظاهر ابن اسلم. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق دا قول اکثر اهل علم دی چې دا د تعلق د دې طلاقو دا د سړي پورې دی او د ښځې پورې نه دی تعلق. او فقه حنفي وایي خو دې باندې عمل دی چې طلاق چې دی دا دوه دي او حیض دغه عدت هم دوه دي. باب ما جاء في من يحدث نفسه بطلاق امرأته. زړه کې دې تیر شو چې زه دې ښځې له طلاق ورکوم او راشه نن ورځمه ورته ویم چې انتې طالقون. نو زړه کې دې تیر شو چې داسې به ورته اوس ویمه ماښام مازدیګر به یې ورته ویمه. اوس چې لاړلې زړه دې ونه شو نو هغه زړه کې چې دې تیر شوي وو په هغې باندې خو دا ښځه نه طلاقېږي. دې باب کې دا راځي چې نه څو پورې چې دې عمل نه کړي یا د قول نه کړي نو دا ښځه ستا نه طلاقېږي. هسې د زړه په خبرو باندې طلاق نه راځي. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز الله لأمتي ما حدثت به انفسها وانفسها. دواړه طریقې سره راغلی و. په مسلم کې موږ د دې ترجمه کړې وه تاسې لکه اوس درځي چې معنا دا ده چې تجاوز الله لامتي معاف کړی دی الله زما امت ته هغه خبرې حدثت به انفسها چې په کومو خبرو باندې تکلم وکړي نفس د دې امت چې په کومو خبرو تکلم وکړي هغه ورته الله معاف کړي دي. او کته وی چې ما حدثت به انفسها په فتحې د نفس سره وی نو هم ترجمه داسې ده چې الله معاف کړی دی زما امت ته هغه څه حدثت چې تکلم وکړي دا زما امت په هغې سره انفسها د خپل نفس سره ما لم تکلم به او تعمل به تر څو پورې چې په دې باندې کلام نه کړي که د دې تعلق د قولیاتو سره او تعمل به ای په عمل نه کړي که تعلق د عملیاتو سره نو صرف د نفس په تکلم باندې چې سړی د خپل نفس سره خبرې وکړي په دې باندې الله دا نه نیسي. دې باندې احکام مرتب نه دي
بیا الله دته معاف کړي دي. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند جميع اهل العلم طول اهل علم بنز لان الرجل اذا حدث نفسه بالطلاق کله چې خپل نفس سره خبره وکي په طلاق د خپل خزي لم يكن شيء دا طلاق ندي حتى يتكلم به تر څو پورې چې په تکلم وکي. دې زمون فقهاو یو خبره کړې ده چې اوس که یو سړی وي په اوبو باندې داسې لیکي چې انت طالقون انت طالقون انت طالقون، نو دې لره اعتبار شته دی که نشته دی؟ ښځه له په اوبو باندې لیک کوي نو دې لره اعتبار نشته دی ځکه چې دا استقرار نه لري، قرار نه لري، دا همداسې دغه زایله کېږي. او که په کاغذ دې ولیکه چې انت طالقون انت طالقون، یا دې په ځمکه ورته ولیکه چې انت طالقون، یا دې په بل داسې یو شي باندې ولیکه چې هغه موجودي، نو دا طلاق دی، په دې باندې طلاق صحیح کېږي. ځکه دې کې دې تا په زړه باندې دې عزم کړی دی، نیت دې کړی دی او عمل دې په کتابت سره وکړه، لیکل دې وکړل، نو طلاق واقع شو. نو د دې وجې نه علما دا وایي چې طلاق په کتابت سره واقع کېږي. باب ما جاء فی الجد والهزل فی الطلاق. څه شی؟ څه شی اوري؟ او دا پکې راځي وای، خو اصل کې دا لیکلي دا خو ثابت دي که نه، دا داسې دی لکه په کتاب کې چې ولیکي، په بل شي ولیکي، نه هغه ډیلیټ خو بیا کاغذ نه مرانېږي، چیرېږي.